أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أخي آثار البدع والطغيان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام، واللعنة الدائمة الأبدية على تعالى في قرآنه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دویم خطبه کی هم ټول نوال خپل گناهگار سره په تقصیر وجود ته به تاسو پاکو مؤمنینو ته عزادارو ته تقوا و پرهیزګرۍ دعوت درکو. تقوا و پرهیزګرۍ علائمون یو علامات عزاداری ده. تقوا پرهیزګرۍ نخ کنه و نخ کا متامو جڑا ده. دا شعائر حسینی دی، دا شعائر الله دی. مولا حسین مجالس ما و تاسو خدای ته ورنږدې کوي. کربلا ته لاړ شي، کربلا ته خانه کعبه ته نږدې کوي، پروردگار سره متصل کوي. څه کله یو کس حسینی جوړ شي هغه به الهی جوړیږي، کله یو کس حسینی جوړ شي هغه به خدایی جوړیږي. مولا حسین سره متصل شول، خدای سره متصل شول ده. دا ارکان توحید دی، اهل بیت توحید حصہ ده. دا توحید نبیل ندی، دا وحدانیت نبیل ندی، دا مظاهر الهی دی، دا اولیاء الله دی، دا ائمه اطهار دی. ایدوی شعار، ایدوی دعوت دا توحید دعوت ده، شعار دا توحید شعار ده. وحدانیت و نبوت و ولایت بانده بعنوان شکر گلان صلوات. اللهم صل علی محمد. فلسفه زدره حوالی سرت سے مختصر رئیس و خدمت کے عرض کام ٹیم نے زکاة بنیاد باندی ازدره کچیری تو سوک سوی نن هم ازدره د اهل بیت و دیخنه برداشت نشی کوله. وغوی دا پاتا نشته چه دا ازدره پیغام چی شده، ازدره فلسفه چی شده، راز چی شده. ازدره ویل شی دخته یعنی د وینه توری بانده کامیاب شولی قانون خیال ستله. یعنی مو خلکو ته دا اعلان کوو چې همیشه د پاره وینا تورې باندې طاقت باندې زوروره کامیابه ده. و ازادره د ویلی شي روح کربلا، روح ازادره هغه ناره ده چې انقلاب اسلامی ایران کې وچاته شوله، چې ایران کامیابی سره همکنار کړلو. هغه ناره دا وه چې توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، ټینک توپ هتیار وسایل دا اثار نه لري، اثار کچېرې ده ایمان کې ده، عقیده کې ورکې ده. ازادره مطلب دا ده چې موږ دا پیغام دنیا ته ورکړو چې خلکو وسایلو کې دوره طاقت نشته، څوره عقیده کې طاقت ده، څوره ایمان کې طاقت ده. ازادره مطلب دا ده قربان مشم چې اقتصادي محاصره وي، فوجي نظامی محاصره وي، هغه اثار نه لري. ویلې دا میسیج مو ته کربلا را کړی دی چې 72 کسان 30,000 نوانه سا 1,20,000 کسانو محاصره کړل، هم فوجي محاصره وا هم اقتصادي محاصره وا. کامیابی 72 کسانو ته ملاو شوله، محاصره اثار نه لرلو. اندیشان سا زادره مطلب دا ده قربان مشام یعنی ظالم ډراوله، ظالم ته دغه خبره باور ورکوله چې آ ظالمه مظلوم کشی قتل مظلوم آسان کار نه ده، مظلوم قاتل آسان کار نه ده. کچېری ایران کې کسانو دا زدره نه وی کړي، دا جلوسونه نه وی کړي، یاد وساته شاه جرأت پیدا کولو چې امام خمینی قاتل کړي وي. دغه زدره او برکات سره دغه جلوسو برکات سره شاه وډر شولو، انقلاب کامیاب شول، امام خمینی ته غزاند او تکلیف نه ورسولو. ازدره مطلب دا ده قربان مشام چې د خوف او د خطر زنجیرونه په کار د انسان مات کی، ظالم سترګو کې سترګې واچي او دغه خبره وکړي چې ازادارو حسینیان د مکونه بمبریونه حملونه لشکر کشیونه ډریږي نه، حواس بخته نه کیږي. ازادار ته چی شي نه نشي ډروای، هتیارونه نشي ډروای، ازادار ته د مکونه نشي ډروای، حسینیان ته لشکر کشیونه نشي ډروای، وسایلونه نشي ډروای.
ویلی اصل ہتھیار، اصل ایٹم بم، اصل طاقت و زور سے ورکی دے اگا یا حسین نعرے کی ورکی دے. ازدر مطلب دا دے قربان مشم سے حیحات من الذلہ، یعنی خپل نظریہ کی دے دا پارا، خپل مذہب دا پارا، دین دا پارا انسان سیلی ویا ویر کوائشی، زوانانا ویر کوائشی، سپینگیریا ویر کوائشی، خو عقیدہ نظریہ نشی پرخلائے، عقیدہ نشی پرخلائے، نظریہ نشی پرخلائے، مذہب نشی پرخلائے. یہ بہترین انداز کی شاعر ترجمانی کری دے گئی تو انجام وفا کیا ہے، انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے، حسینی کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے. یہ رسم سکھائے ہے حسین ابن علی نے، سر سجدے میں ہو تو خنجر سے ڈرا نہیں کرتے. مو خنجر ہونا، مو تور ہونا، مو ہتھیار ہونا نہ ڈری گویلی مو حسینیان یو. و یاد وسطوئی کربلا حقیقت کی دا مزید سن 61 یزید بے نقاب کولی و دا حال پریزنٹ موجودہ یزید للکار کولی نمادے، اغتا ودریدلی نمادے. کربلا یہ واقعہ نہ دے، یہ تسلسل دے قربان مشم. کربلا ٹھیک دے 61 ہجرے کی شروع کو ضرور شوی وا، خو کربلا خاتم نشی کی دلے، ختم کی گی نا امکان لری سے ختم شی. کما معاملہ کما واقعات سے 72 کسانو سے شروع شوی وا، نن 72 کروڑ ترسیدلی دے. او دا مخت روانہ دے، لیکن سنگی جوش ملیح آبادی بہترین ترجمانی کری دے، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہے حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہے حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کاش یزید ایو فرد نماوے، نیمو بو سنا سڑا شوی واچگا قاتل شوی دے. یزید ایوے نظریے و دیو سوچ و دیو فکر نما دے چگا مختلف شکلوں کے، مختلف زمانوں کے، مختلف طریقوں سر روزی اندیشان سرا مولا حسین ہم دیو شخص و شخصیت نما نہ دے، بلکہ وہ عقیدے نظریے بلکہ دعوت سے وہ نظام حیات نما دے. ازادرے صرف سے نزنی نہ دے، دا یو نظام حیات دے، دا زندگی نظام دے، اصول دی سما ہوتا تا ملو شوی دی. و دا نظریہ دے و طرف تیوہ نظریہ بل طرف تا بل نظریہ. دا نظریہ آدم علیہ السلام زمانے نا قیامت پوری جدید ہے. لیکن سنگی و شاعری سے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. مولا حسین ایکی و حقیقت ایود سی و صدقات نما دے، چاگا ثابت صدقات دے، اصول دی ثابت. و دا خلیے سے بدلئی، چہرے سے بدلئی، کوفے و شام والا انداز بدلئی. یزیدیات داغا چہرے بدلئی. ننا تو سو مختلف ممالک کی سترگی وگڑا ہوئی، ننا کربلا برگزار دے، شام تسترگی وگڑا ہوئی، کربلا مارکا وسا گارما دے. یمن تسترگی وگڑا ہوئی، کربلا مارکا وسا گارما دے. عراق تسترگی وگڑا گارما دے. وریانت سوی موت و صوبت نزیز پاکستان تسترگی وگڑا دال دیا، کربلا مارکا گارما دے. ایمو جنگ اہل سنت سر نہ دے، یا اہل سنت جنگ شیعہ سر نہ دے، دا غلط خبر دے. ایمو جنگ تکفیریانو سر دے، وحبیات سر دے. آغا نظریات آغا اہل بیت نشی برداشت کولے، آغا نظریات آغا اہل بیت و فضیلت نشی برداشت کولے، آغا نظریات آغا دا اہل بیت و منون کی نشی برداشت کولے. آغا طرف نہ ہم و اہل سنت ہم تکفیریانو مخالف دی قربان مشام. و دوی یاد وسطا دوی دا ازادر مخالف نہ دی، اصل کے دا دا اہل بیت و دا غنامو مخالف دی، دا یا حسین مخالف دی. موتو تا درس رکی کربلا دا چیشی درس رکی سوچ بو کوئی موتو سو تا دا شہمت درس کربلا رکی، شہادت درس کربلا رکی، عدالت درس کربلا رکی، ازادے درس، ہمت درس، غیرت درس کربلا رکی، قیام درس کربلا رکی، صبر استقامت درس کربلا رکی. مختصر بدود تیم سے انسانیت درس موت و کربلا رکی. دا عظیم درسگاہ دے.
کربلا رسم و بزم نده، رزم ده، پیکار ده قربان مشم، یا نبرد ده، یا جنگ ده، جری ده تا ختمیدای نشی، دا جنگ قیامت پوری تا بجریوی. عاشورا د بیدره باعث ده، هر زمانی که عاشورا ذریعه سره کربلا ذریعه سره یزید وقت سرنگون کوایشی او کچیر صحیح عاشورایی ویت، صحیح کربلایی ویت، صحیح عزادار ویت. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ باندې خدای رحم وکړه، بہترین انداز کی جملہ ادا کړی ده، شعر ویل ده، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چیتا کربلا جوڑ کے یزید و سقط لوائشی، چیتا کربلا جوڑ کے یزید رسوا کوائشی، ظالم رسوا کوائشی. مولا شعار دا و کربلا کی انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. یاد وسط مولا دیت ز شهادت زان د پر سعادت و خوشبختی و کمال گنم، ظالمان و ذلت س زندگی زان د پر بدبختی و ذلت گنم. حسینی ذلیل نشی کدائے، حسینی شہادت نہ ڈار نشی پیدا کدائے. یاد وسطا کربلا پیغام ہر سرزمین و ہر زمان د پار دے، اگر پیغام دا دے چھ ظلم و ظالم پا خلاف دا یو تحریک دے، یو قیام دے، ہر یو استعمار نفی کولی پا خلاف دا یو تحریک دے. اور یہ دا ازدری موجودہ دور کے دا ہر و یزیدیات پا خلاف للکار دے. واقعاً بہترین انداز کی وہ شاعر جملہ ادا کری دے، اغیت سے کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پر بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. یہ صلوات واسطے محمد والے محمد والے. قربان مشم از در راز و رمز د کمیابه ده، معنوی روحانی اخروی کمیابه غوڑی از در که ورکه ده، دنیاوی مادی کمیابه غوڑی هم از در که ورکه ده. اندغ یا زدره، اندغ جلسونو، اندغ متمونو، اندغ یا حسین نارو موت است بقار کری ده، موت است طاقت را کړی دی، موت است قدرت را کړی دی. عزاداره پلیټفارم دی د احرارو. عزادار چونه ډریږي نه قربان مشم. زه یو ټچ ورکوم مختصر غوندې کې حالات تاسې ولیدل یکدم څنګه الټا شول، کایا پلٹ کیا تھا. چې یو وړه چینا مثال وړو وکلو مانځه جنگ وي، یکدم دا جنگ ټولې علاقې ته پیلو کیږي، هر طرفه حسینیانو باندې، عزادارو باندې، علی منونکو باندې حملې کیږي، هجوم کیږي، لشکرکشي کیږي. د کومه طرفه د کوم یو د سوچ و د پلانینګ و. خو یاد وساته زه یوه جمله درته عرض کم، دغو خلکو دخنوس ذهن کې زه سنی دښمن نه بولم، زه اهل سنت دښمن نه بولم. تکفیریان وهابیان هغه د علی نما نشي برداشت کوای، هغه د اهل بیت نما نشي برداشت کوای، هغه شیعه نشي برداشت کوای، هغه هر چا باندې د کفر فتواوانی لګي. یغوی سوچ داو چې دا خلک در شوي دي، دا خلک پرشان شوي دي، دا خلک افراتفری شکار دي، دا خلک دودبور شکار دي. ایدو اتحاد ختم شوه ده، دوی مرکزیت ختم شوه ده، دوی قیادت ختم شوه ده، دوی سره دفاع دپاره ساز و سامان نشته ده، دوی سره هیڅ وسایل نشته دي. او همسایه ملکی کوم نظام رغلی ده، هغه نظام نه دوی زړو کې ډار و خوف ناست ده. سوچ مده خبری تا دخ تنظر کی دوی یو ذهنیات جوړ کړي، یو سوچ، یو نظریه، یو فکر یې جوړ کړي. مخ فکر باندې یو پلانینګ وشول، خو پلانینګ کې د غلی منونکو باندې یو منظم هجوم وشولو. خو دوی ته پته نشته ده چې دا مغاشه متفق و متحد دي، مغاشه پلیټفارم لري، مغاشه مرکزیت لري، مغاشه قیادت لري، مغاشه نظریه لري. ویلې واجده ده چې ایمو هر یو شای، ایمو منو ان، ایمو جان و مال، ایمو طاقت و قدرت، ایمو شان و شوکت، ایمو عزاداره کے پٹ دے، ایمو حسینیات کے پٹ دے. متکچیر طاقت رکئی نظریائی رکئی، متکچیر قدرت رکئی نظریائی رکئی، مت استقامت رکئی نظریائی رکئی، مت شہادت جذبہ رکئی، مت نظریہ رکئی، مد اغ
مولا سید الشهدا منون کی هغه 72 کسانو سره قربانی قبول کړه، شهادت قبول کو، ایثار قبول کړلو، زنونه فدا کړل، خو خپل نظریه نه یوه انچا ذره برابر ورسته نشوه. قربان مشام جنگ میدان کې د وسایلو جنگ نه وي، جنگ د توپک جنگ نه وي، جنگ د هتیارو جنگ نه وي، جنگ میدان کې د ارادو جنگ وي. ایچا اراده مضبوطه، ایچا جذبه مضبوطه، ایچا اراده پخه، ایچا عقیده پخه، جنگ مغا ګټي. جنگ په هتیارو نشي ګټای. که جنگ چا په هتیارو ګټلې نو بیا به حزب الله نه اسرائیل ګټلې وو. که جنگ په هتیارو وسایلو ګټای شوی، افرادی قوت باندې ګټای شوی، بیا به شام کې عالمی استعماری طاقتو شام کې علی منون کو نه جنگ ګټلې وو. که جنگ په هتیارو ګټای شوی، بیا به یمن کې حوثیانو نه یو طرف ته عالمی استکبار، یو طرف ته د علی منون کې پرخمنډي هغوی نه به ګټلې وو. جنگ کچېرې ګټای شي په اراده، په نظریه، په عقیدې ګټای شي. الحمدلله فخر وکړئ دغې خبرې باندې څه د حسین منون کې فخر وکړئ دغې خبرې باندې څه تاسو یا حسین یا حسین نارو چې تونکي فخر وکړئ دغې خبرې باندې څه زدری پلیټفارم در سره دی، حسین در سره دی، اهل بیت در سره دي. چا څه اهل بیت ور سره وي هغه ته هېڅ کله شکست نه میلاویږي. عزادارو دغې عزادرۍ قدر داسې یا وکړئ. زه مختصره غوندې وایي اشاره در کوم، بیا به وروسته متام پروګرام اوي تفصیل سره تنګېږو. یا ما وروسته لکه څو خبرې سیاسي خبریا کوونکي دي یا حالاتو باندې صرف تاسو ته پاته دی څه آرمي ذمایه اخیستې د ټول پاکستان کې لیزو سیکیورټي مسایل شته، سیریس واخلئ چې تا کلو وطنو کې متمونه دي، کمیټې والا دي، انجمن والا دي، ښه بهترینه سیکیورټي. او زه ټولو ته یم صرف سیکیورټي هغوی کار نه دی چې کوم سیکیورټي باندې ویلوړ دي. تا زه هر یو کس سیکیورټي والا ذمه دار یو. نظیر کړي نگرانی ستوي د موت او فریضه یا د هر یو کس فریضه جوړیږي. ان شاء الله دا به موت او تعاون کوو چې کوم دالتي پلانینګ جوړ شوی دی سیکیورټي والا به سب بھرپور تعاون وکوي. امام تاسو پر امن زدري د موت او غټه کامیابی دی ان شاء الله. دښمن به موت او خپل ناکام کو ان شاء الله. نن ورځ منصوبه ده عالمی یوم علی اصغر مناسبات سره تاسو ته پته ده کربلا کې د مولا حسین یو حجت کبرا هغه وړوکې شهزاده علی اصغر علیه السلام کسا باب الهوایج لقب ته ملو شوی دی. وړوکې لقب نه دی قربان مشم. څلور کسان باب الهوایج دي. یو ابوالفضل العباس باب الهوایج ګرځېدلی دی، یو مور بزرګواره باب الهوایج ګرځېدلی دی، یو مولا امام کاظم علیه السلام ته دا لقب ملو شوی دی، یو د کربلا ټولو نه وړوکي علي ته دا لقب ملو شوی دی باب الهوایج حجت کبرای حسین وزدارو. زه صرف ډېر متان نه تکوم ته داسې یوم علي اصغر حوالې سره ما تاسو هم صرف دغه وړه علي اصغر دپاره چې هغه د مولا حسین د مظلومیت سند و. که څوک د مولا حسین مظلومیت نه هر څومره انکار وکي خو اما د وړه شهزاده علي اصغر مظلومیت نه انکار نشي کولی. زدارو سید حیدر حلی بزرګوار حلی کې یو مشهور عالم و شاعر و. زمانه امام عاشق و مولا پسې ګرځېدو ډېر چې ته به نخ کولی د مولا کوشش به کولو چې مولا سره ملاقات وشي، زمانه حجت سره ملاقات وشي. ملاقات یې نه کېدل، مایوس ولو. اراده یې وکړه چې کربلا ته لاړ شه پیدل، هلته به مولا حسین ته ندا وکړم، استغاثه وکړم، کېدای شي کربلا کې ورته مولا میلاو شي. اندي نیت سره زدارو یې چې لاړو کربلا ته پیدل. عالم دی، غټ عالم دی. هلته کله کربلا ته پیدل لاړ شي مولا حسین ته مغه ستړي حالات کې ګرد و غبار سا مدړو سا مغه بد حالات کې مولا ظریف ته ودرې کې متام شروع کی جملې او توکی مغه تکاوړ حالات کې واقع قصیده لیکلی وی مولا ته ادا کی اترا تجی فجیعه بامز من تلك الفجیعه. او یو ټول کائنات کې مولا حسین نه جنسوزه دلسوزه واقعیا بلشتو ده د جملې ادا کی مولا ته متام د مولا شروع کی مخکې وته ایڅ حیث الحسین علی الثرى. مولا حسین هغه وخت کې چې کله زین نظمکې ته راغللو هغه مبارک رخسار کربلا خاور باندې ولګول. خیل العدا تحنت ضلوعه و ظلمانو ظلم انتها داسې وکړه د مولا حسین سره. دا د مولا حسین ظریف ته مخامخ ولاړ دی جملې د کوي. مولا حسین سره ظلم دوره وکړلو چې هغه یې وسانې وزغلول جنازې یې پایمالې کړلې. جملې کوي زدارو اخیری کې دغه مصري تر ورسیږي ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعه.
او د مولا حسین هغه وړوکی بچای دوره وړوکی و څه ګل څه کوم شهزاده علی اصغر ته هدیه کې ملو شولو ګل وجود و د علی اصغر وجود سره برابر و عزادارو چې ته څه ګل ولګېږي هغه سروای کوي عزادارو خو علي اصغر نازنین هلکوم دوره کم نزک و عزادارو څه هغه بیا سروای نه وشول عزادارو بلکې هغه جمله یې داسې ادا کړله من الورید الی الورید ذبح من الاذن الی الاذن څه علي اصغر هلکوم داسې پرې شولو سی مولا حسین اردوا لسونه د وړه ددک وینو نه ډاک شول عزادارو دیوا جمله داسې وکړه مخضب فطلب رضیعه مولا ته جمله وکړله مولا جان زمنه ماما چیرته یې زه یم زه کربلا کې هر چا بدله خلی وایخله خو راشه شهزاده علی اصغر بدله ډېره ضرور واخله ایسه کله دا جمله ادا کړله که نه څه علي اصغر هلکوم باندې غشې ولګېدلو اما سید حیدر هیلی بزرگوار دا سید بزرگوار ایسه دوا مبارک لسونه مهربان لسونه امامتو باندې چا کېږدول ما ته دی سید بزرگوار وشه نور متام د وړه ددک رته ونه کې ما ته دی سید بزرگوار وشه مخکې ونی ما کې طاقت نشته د اورېدلې زه زمانه امام برداشت نشم کوله عزادار مو سلام وی د مظلوم مولا مظلومیت تا څه کله وړه ددک وړه جنازه واپس خیمو ته راوړله یی څه کله امام حیران نشي کېدای تحیر کې نشي راتلای خو ما سلام وی د مولا مظلومیت څه کله خیمو ته نږدې شولو مولا داسې حیران شوی او څه نه یم خبر خیمو ته لاړ شم که واپس شم دوا قدمه به خیمو ته واخیستل دوا قدم به بیا واپس شولو بیا به خیمو ته لاړو بیا به واپس شولو عزادارو اخیری کې مولا وړه ددک جنازه ابا کې نیولې ده رای وړله خیمو نه څټ کې خپلی توری سیو ته یو وړوکی کابر کربلا ګرمو ریګو کې جوړ کړلو زه به دا وایم مولای تا مظلومیت ته مسلامي څنګه د زړه وشولو وړوکی ددک د کربلا ګرمو ریګو نه څنګه وسپرلو عزادارو څه کله وړه جنازه ګرمو ریګو کې دفن کړله څه کله ریګ به واچول هیڅ مولا د شهزاده علي اصغر کابر نه نشو پڅېدلی هیڅ دا جمله لگه ووري عزادارو جمله لگه ووري ځان سره یوسو عزادارو هیڅ علي اکبر شهادت نه خدای طرفه غاګو ته نه وشولو د قاسم شهادت نه غاګو ته نه وشولو د عباس پرې وړمندو باندې مولا ته تسلیت نشو عرض اما څه کله د وړه جنازې دفن کولې وړوکې جنازه یې راوړې دی مولا حسین کابر نه ناست دی تازه یې خاورو نه سپرلی دی هیڅ پاسه پروردګار طرف نه یو غږ ورته وشو دعه یا حسین فإن له مرضعا فی الجنه مظلومه حسینا زه د پروردګار نه دا درته کوم وشه زه درته تسلیت عرض کوم پرېږدې دا وړوکې اصغر دا د ما فرشتو کوته راغلی دی یو فریاد وکړو یوه مظلومه حسینا